بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری طاهر امین طاهر سره د خپل کیمرامین سلیم الله راغلی یو نن د سراج خواته. د کم سراج هغه زمونږ په ګاونډ کې چې بیمار و د هغه ویډیو تقریبا د نن نه موږ 14-15 دن مخکې کړې وه. نو اوس راغلي یو د هغه سره چند کسانو امداد کړی دی. نو زه هغه امداد کومې پیسې چې دي هغه ته زه والا کومه سره د ثبوته، ځکه چې ما ویلي وو چې زه به ویډیو کوم او سره د ثبوته به دا پیسې د کتونکو ته ښایم. ویډیو کې زما دا مقصد نه دی چې زه د ځان وښایم یا زه خپل صفت وکړم چاته. زما مقصد دا دی، هغه خلکو ماته نه دي ویلي چې زما نومونه ته واخله، خو زما خپل ځاني زما مقصد دا دی چې دا کمې پیسې چې چاره لیږلي دي نو دا د ثبوت د لاندې زه هغوی ته وښایم. ورځم د هغه سراج خواته او هغه ته پیسې حواله کومه. موږ سره اوسئ. سراج السلام علیکم. وعلیکم السلام. سراج دا راته ووایه چې اوس څنګه یې او څه ګزاره دې کړې که نه؟ یاره زه خو اول ځای تلم ډاکټر لا بیا او زما خو مخکې مسله وه، لکه مطلب دی چې پته مته نه لګېده. ډاکټر زما په مسله باندې نه پوهېده. اوس هغه مسله زما راوتې ده. زما د سر د رګونه چې کوم دي نو دا کمزوري دي او بس د خلکو دواګانې مې راسوي مخکې نه لکه اوسه ښه یم که نه. او زه د خلکو شکریه ادا کوم او مطلب دی چې ما سره چا امداد وکړو، چې ما چا سره منډه ترله وکړه زما سره او اوس لکه انشاءالله ماشاءالله ښه یم، برابر یم. صحیح ده صحیح ده ماشاءالله. سراج د مخکې نه ډېر ښه شوی دی. اورېدونکو تاسو ته ما وویل په هغه ویډیو کې مې درته مخکې هم ویلي وو چې زه به ځم او سره د ثبوته به ویډیو کوم. نو زما مقصد ځان ښودل نه دي، ریاکاري نه ده. هغه کسانو چا چې ډونیشن کړی د بهر ملکونو نه هغوی ما ته دا ویلي چې زموږ نومونه چې دي دا به نه اخلي. خو زما مجبوري په دې ټایم کې دا ده چې زه ما ویلي وو تاسو ته چې زه دا پیسې چې دا به زه سره د ثبوته ورکوم. په دې کې زما مقصد ځان ښودل نه دي، خو زما مقصد دا دی چې دې خلکو ته پته ولګي چې طاهر چې دی پیسې بالکل صحیح اقدار ته ورسولې او ډونیشن چې کم شوی دی د بهر نه هغه کسانو زموږ ډېر شکریه ادا کوم، ځکه چې هغلته اوس حالات خراب شوي دي. د مسافر چې کم دي زموږ سره ډونیشن دوی زیات کوي. د ملیشیا دي که دوبۍ دي که سعودي عرب دی، زیات د سعودي عرب نه موږ ته ډونیشن کېږي. هلته مسافر ورونو ډېر خواهش لاره چې زه د سراج سره دی زه امداد وکړم، خو هغوی ته اوس څه پرابلم دا راغلي دي. هغه مسله دا ده چې کرونا هلته مسلې جوړې کړي او هغه مسله هلته هغوی ته ډېره غټه شوې ده. نو اوس هغوی هلته په کرپي ده او په کمرو کې ناست دي، بهر ته نشي وتی. نو ډونیشن هغه سیسټم چې دی هغه لږ وران شوی. هغه د پلار سره خبرې کوم یو څو او دا پیسې چې دي زه به هغه ته سره د ثبوته ښایم. زما مقصد ځان ښودل نه دي، ریاکاري نه ده، خو پلیز زما مقصد دا دی چې دا پیسې چې دي دا زه د ثبوت د لاندې ورکړم. نو کو د ماما سره خبرې هغوی د والد صاحب سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماما دا راته ووایه چې سراج اوس څنګه دی؟ و سراج خو دا ستا د زورو د 15 میاشتې بیماري وکړه او بل ځای دغسې حالات چې ډاکټر له مولی و. هغه ډاکټر ما ته وویل چې بابا د سر رګونه څه شوي دي او خدای به خیر کړي، د هغې په واسطه باندې دوایانې ورکړي دي. او دا ته چې کوم جوان یې تا چې کوم دا منډه ترله کړې ده او چا سره لیږلي، زه به دا ووایم چې زه په لاسو باندې معذور یم، په خپه م چوپل یم، زما نه دا لږ بیلم دی. خو زه د دې قام او دا چا چې کومه مسافرو دا کومه مجلس او دا کومه برابري جوړه کړې د دې زه ډېره شکریه ادا کوم او خدای پاک دې د دې بدله په آخره په دنیا ورکړي. او دا کومه وفا چې راغلی دا مسافر دي، زما بچي دي، زما ورونه دي، دا کوم اخلاص چې کړی دا به زه 15 وخته دواګانې دی ته کوم چې الله پاکه د دې بدله په آخره په دنیا ورکړي. بل دا تا چې کومه منډه ترله والې نو زه تا ته دا خبره کوم چې زه خو دې سم نه یم، د هېڅ سم نه پوهېږم، خو دا جوان چې کوم دی نو الله پاک دې دله داسې بری ورکړي چې د دې قوم ټول مشر وګرځي او په اخلاص سره راغلی او په اخلاص د خلکو چې کومه قرباني کړې نو زه به چې بیا مړ شم او بیا را ژونده شم دا زما نه هېرېږي. زه د دې ډېره مننه او ډېره شکریه ادا کوم. غرونو ما ته ویلي چې زموږ نومونه مه اخله، خو دا نومونه زه ځکه اخلم چې دا ویډیو ما ویلي وو چې زه به سره د ثبوته کوم. نو دغه د وجې به زه دا ویډیو کې دا کم نومونه چې زموږ سره په سټارټ کې کم زموږ ملګری چې ډېر انټرسټ و هغه دی محراب ګل، هغه را لیږلي دي د سعودي عرب نه 2500 روپۍ. ورسره انورالحق رور دی هغه 100 ریال را لیږلي، مراد علي 100 ریال، عبدالکمال 50 ریال، ریاض شاکر 50 ریال، ابرار حسین 50، اعجاز رحیم 50، اکبر علی 125، ظاهر شاه 50 ریال، حیات شیر 50 او کبیر خان 50
سید نبیر اور 200 ریال را لګري، کمران 5 ریال، منظر 15 ریال، عزیز انور 10 ریال. او هغه ملګري کوم چې ما ته خپل نوم نه دی ښودلی، پیسې را رسېدلي خو ما ته یې پته نشته چې د کوم طرفه را رسېدلي دي. هغه دي 80 ریال. هغوی لکه ما ته هېڅ پته نشته، ما به یې نوم ویلی وی خو د نوم هېڅ پته ما ته نه ده لګېدلې چې دا چا را لېږلي او په څه طریقه را رسېدلي. باقي اجاز او سردار چې دي هغوی 115 ریال په شریکه را لېږلي دواړو وروڼو. ورسره 1000 کومې ایزي پیسه چې وه ما ته یو ملګري کړې ده درګۍ نه، او هغه هم په دې کې شامل دي. نو دغه ریال هغوی هلته بدل کړی دی. دا ټوټل د دې نه راله 1100 ریال د دې نه راځي. ټوټل کوم ملګری چې زمونږ هلته و سجاد ډېر سټرګل یې کړی، زمونږ تروزی دی سجاد احمد، ورسره د هغه سره ظاهر شاه ډېر منډی والی ده. الله دې ورسره ښه وکړي. نور ملګري دي هم کوشش کوي او پیسې به راځي او دته به نورې پیسې هم حواله کېږي انشاءالله. امید لرم خو هغوی ته هلته مسلې راغلي د کمرو نه راوتی نه شي، نو هغه باقي پیسې به انشاءالله دته رارسي. دا دې نه راځي ټوټل 1100 ریال. 1100 ریال چې دی دی هغه بدل کړی هلته په 41.50 کې بدل کړی دی. دې نه جوړېږي 45,650 روپۍ. او دې سره پلس چې د محراب ګل دا 2500 روپۍ جمع کړي او ورسره دا 1000 دا د ایزي پیسې والا او دا 100 روپۍ ما نه داسې یو کس راکړي خو زما نه هېر دی. 100 روپۍ راکړي زما سره په جب کې وي خو که هر څوک و الله دې ورسره ښه وکړي. نو دا ټوټل دا پیسې چې ته جمع کړي د دې نه راځي 49,250 روپۍ. دا به اوس عبدالغني وشماري او د سراج د والد صاحب ته به حواله کړي. الله دې قبول کړي 15,000 شوي. الله دې قبول کړي 10,000. الله دې قبول کړي 15,000. چې خدای پاک جوړ کی او دای ته هم دواګانې کوم روزه روانه ده او ډېر خپل ورځې دي او الله دې دا بیماری نه ده الله دې په خپل قدرتونو واپس کی. سراج هم دغه په کټ کې ناست دی، دغه مجبوري ده. نو چا چې هم دا ډونیشن کړی د هغوی زه بیا یو ځل شکریا ادا کوم او دعا به ورته کوو چې الله دې تل خوشحاله او ژوندي لري. څوک هم چې ډونیشن ورسره کول غواړي نو پلیز د ده سره ډونیشن اوس هم کولی شئ. سراج روزه روانه ده نو اوس په دې پیسو به د هغه کافي ګزاره وشي او دواګانې به درته کوي. د ده کوم بچي چې دي هغه به هم دواګانې کوي او دی پخپله هم دواګانې کوي او والد صاحب یې هم دواګانې کوي. نو اوس ورکوي خپل کوربه طاهر امین طاهر له اجازت سره د خپل کیمرامین سلیم الله ورسره زما د تره زوی عبدالغني د لوی الله په امان.